أنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وعدلا. محترم وحاضرين، لسردار دو جهان صلى الله عليه وسلم نازنين محبوب، نازنين امتیان، الله دې ستاسو دا ناس دا محبت او دا الله طرف ته رجوع کول دا الله قبول منظور کړي او الله دې زموږ ستاسو ټولو د رضا سبب وګرځوي. برخوردار وفرمایل کوم حدیث روایت چې هغه وکړ چې هغه محبت د رب الجلال دی. د دې دعایي کلمه دا ده چې اللهم اجعل حبك في قلبي زيادة من كل خير. بس دا نه جوړ شه چې الله ذوالجلال دی زموږ ستاسو زړونو کې چې دا بادشاه زموږ د تن او زموږ د ظاهري جسد د صحیح استعمالولو لپاره دی. هغه زړه کې زموږ ستاسو محبت د هغه سره د هر شي نه زیات شي. بس نور تفصیلي بیان تاسو ته برخوردار وکړو. خدای دې زموږ ستاسو خپله مینه نصیب کړي چې په هغې نتیجه مرتب کېږي. څه نتیجه پرې مرتب کېږي چې الله موږ نه رضا کړي. او دا دعا به غواړو چې اللهم اني اسألك رضاك والجنة. او جنت د نوم ځکه غواړو ستا نعمت دی فضل دی مهمان خانه ده د بندګانو خو چې ستا دیدار پکې کېږي نو دا جنت هم موږ ته خوب به ډېر پتې دی چې ستا دیدار به پکې کېږي. ستا د محبوب د شیدایانو دیدار به پکې کېږي به هر لحاظ سره. خو د دې محبت حاصلولو من شیطان دی عزازیل دی. دا دواړه زموږ دشمنان دي. نفس نه چې راګاو کې چې سګري دی د خوند ورکړي سر باندې زمیندار ښه په دې پوهېږي نو چې ته د ده پروا نه ساتې نېکباني نه کوې دی پردی شپول ماتی که نه د زمیندار جوارو ته لاړ شي جوار وله تباه کړي غنمو ته لاړ شي غنم وله تباه کړي شوفر وله وخوري سبزي وله وخوري نو ده باندې به کنټرول هغه زمیندار کوي که نه الله به کې دی خو چې دوره په ماده کې شي دی جوار ته ورکړ شي. نو دا نفس چې کوم دی په اعمالو کې سریدونکی دی د اعمالو په چراګاه کې. نو اعمال دوه قسمه دي، رذایل دي، د حیایي دي او د غیرتوب دی، بېایمانۍ دي، منافقت دی. نو دا نفس په هغه اعمالو کې ګرځي او چې کله ته ورسره مقابله کې نو د مثال د معصوم دی نو دی هغه نیک عمل کې څه قابو کې. خو دا خبره ده چې د نفس رذایل دی د چراګاه د اعمالو کې سریدونکی دی. نو ځکه صاحب بوصیري فرمایي ورایا وحیت الاعمال صائمة. د ده خیال ساته که نه ځکه چې د ده دا خو داسې سرودونکی ځناور دی د اعمالو په چراګاه کې. اعمال ښه هم وي بد هم وي دی پکې سر کوي او ته دې خوند دکسې پرېږدې بس خوراک دی اسکاک دی او بس چې کوم دی دنیا ده او د هغې دپاره منډه وي آخرت دې ته ځیري که دنیا کې هم د آخرت دپاره نو ده باندې خیال ساته. وهي صائمة وهي بالاعمال صائمة. دی چې کوم دی د اعمالو په چراګاه کې سریدونکی ځناور دی. نو که دی دغسې پرېږدي نو ایمان به دله هم خراب کړي او ټول زړه به دله د څه نه د زهر او د بې حیایو او د بې غیرتو او د بېایمانو نه ډک کړي. نو ستا له به سکون د کوم ځای نه راشي؟ سکون به موږ په کوم ځای نه راشي چې زموږ په زړه باندې دا اندېر جوړ کړی دی. د نفس تاسو ګورئ د نفس اندېر څه دی چې وحشت دستایس من جوع ومن شبع وحشت دستایس من جوع ومن شبع ورب مخمصة شر من الدخن. دی به ډېر تکیم نه ډېره دوږه به پرې نه راولي نه دی ډېر پایمال کې چې د سمبدک په غاړه کښېني او بس انسانیت نه دی بهر کړي. دی به ډېر خواریم نه ځکه چې دی په اوږه کې ډېر خواري کې
نو ستا سترګې به څه عمل وکړي، ستا غوږ به څه عمل وکړي، ستا چې کوم دی خدای لاس به څنګه اطاعت یا خو تا خراب کړ، نو د ده به خیال ساتي خو عذاب به یې نه پرېږدي. ورب مخمصة من شر من الدخان، ځکه چې د دې خرابۍ چې ډېر د ډک کړه فرب دې کړه او بس دنیا د زاهد دې مزید دې پرې ورسر کړه. نو دا چې کوم دی نو تباهکۍ به ده او دا خرابي ده، نقصان د دین هم دی، د دنیا هم ده، بې سکوني هم ده. او چې کله دی چې کوم دی ډېر وګټي نو دا هم خراب دي، ځکه چې دا سترګې به تا څه تلاوت وکړي، دومره کمزورې کېدې هم نه. د شریعت واجب ورته مضبوط اچي، د شریعت واجبه ورته مضبوط اچي. ولا تطع منهما خصما ولا حكما وانت تعرف خير الحسن والحكم. نو بس حضرات نور کمزورې او یاداشت مې هم نشته، خو به هر لحاظ سره د ایمان حفاظت چې موږ کوو په دې نفس باندې به کنټرول کوو، د شریعت واجب ورته کوم، د شریعت په طریقه باندې به د سنت د آقا صلی الله علیه وسلم دنیا به هم کېږي، آخرت به هم کېږي، د الله رضا به هم کېږي، د نبي علیه الصلاة والسلام هغه شفاعت به هم زموږ ستاسو نصیب کېږي. به هر لحاظ سره محبت به هله راځي چې موږ په ده باندې د غوندې خیال ساتو. نو نزاید او دارنګې چې کوم دی د دنیا صرف نزاید دې ته ته ورکې او هغې پسې مخې ته کړې، نو دی به موږ له په زړه باندې اندېښ جوړ کړي. د دې وجې نه حضراتو د نفس باندې به ډېر خیال ساتو چې دننه باطن کې دا نفس موږ سره څه کوي، دننه په باطن کې د نفس د باور به پسې کې لا اله الا الله لا اله الا الله، زما مشکل کشا الله دی، زما حاجت روا الله دی، زما چې کوم دی حقیقي محبوب الله دی او د هغه رسول دی. نو به هر لحاظ سره الله دې موږ او تاسو د نفس د رذایلو نه محفوظ وساتي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واصلح بها أحوالنا وطهر بها ألسنتنا وأنس بها وحشتنا يا ربنا يا ربنا بحرمة سيد المرسلين آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها للدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم لكنا حجة بالإيمان عند الممات. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم لكنا حجة بالإيمان عند الممات. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بمعافاتك عن عقوبتك وبرزاك عن سخطك وأعوذ بك منك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وتوفنا مع الأبرار. اللهم زد نورنا وزد سرورنا وزد حضورنا وزد معرفتنا وزد طاعتنا وزد شوقنا وزد عشقنا وزد علمنا وزد نعمتنا يا ربنا يا ربنا برحمتك نستغيث. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل همتنا في طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انا نعوذ بك من كل عمل يخزينا. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم زد نورنا. اللهم تقبل قلوبنا بذكرك واتمم علينا نعمتك واسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين.
اللهم اجعلني ممن يتوكل عليك فكفيته واستعاذك فهديته واستنصرك فنصرته واستعاذك فهديته واستنصرك فنصرته. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة بالدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك بين الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم أحينا على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتوفنا على ملته، وأعذنا من مذلات الفتن ما أحييتنا. اللهم لا تحرمنا من خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم لا تحرمنا من خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم لا تحرمنا من خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم أحيني سعيدا وأمتني شهيدا. اللهم أحيني سعيدا وأمتني شهيدا. اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك، وحب عمل يقربني عندك. اللهم تم صامع قلوبنا بذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، نسألك ربي أن تجعلنا مع سائر المؤمنين والمؤمنات، ومع سائر أهل الحق، ومع سائر المجاهدين بالسيف لإعلاء كلمة حقك على الحق. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنوفك أبدا ما أبقيتنا، وأبقيت بحق يا حي يا قيوم يا لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا. أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلق.